أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. ذکر بھائی سورۃ العنکبوت 11 نمبر آیات. په دې 11 نمبر آیات کې د امتحانونو دراتلو حکمت ذکر کیږي چې امتحانونه ولې راځي او بیا باندې کانو خلکو باندې څنګه راځي. نو دې ځکه کې یو جواب دا چې الله تعالی امتحان دې د پار راولي او مشکلات دې د پار راځي چې خامخا الله تعالی جدا کی ظاهر کی هغه کسان چې کوم مؤمنان او خامخا الله تعالی ظاهر کی هغه خلک چې منافقین. ځکه چې مؤمنان او منافقان چې کله شریک ژوند تیري او ډېر خلک بدسي چې د دنیا د پاره به اسلام قبول کړي او اسلامي احکام به عمل کوي او د دې بر اسلام سره محبت یې نه او د پټ په دغه غداران د بل څه خلک به نو دغه خلک د اسلامي امت د پاره د اسلامي جماعت د پاره یو زبردست ناسور جوړې دي او په هر ټیم کې د مسلمانانو په ذهنونو کې د هغوی په اتفاق کې دوی د خپل زهر شیندل شي او دغه تدوید دغه ضرر د پکولو د پاره الله تعالی غواړي چې امتحان راوړي مؤمنان ځان لګي او منافقان ځان لګي. په دې وجه باندې په هر پیړۍ کې په هر زمانه کې د امتحان یو مستقیل کشمکش روانه. یعنی الله تعالی کولای شي خپل اسلامي نظام دغه سي غالب کړي بغیر د مزاحمت او د مهنت. الله کولای شي د خپل دشمنانو په ذهنونو کې اسلام محمد په زور باندې ورواچي یا به عذاب راوړي ختمي کې خود سي الله نه کوي ځکه د امتحان کړي بیا ختميږي. او د امتحانونو حکمت دا د الله تعالی مؤمنان خلق ځان له ظاهر کې او منافقین ځان له ظاهر کې. د دې دا مسله معلومه شول چې امتحانونو کړهونه راتلل د ګناونو سماره واځي نشي کېږي. یو عذاب یو امتحان په امتحان او عذاب کې کافي فرق فاصله ده. د عذاب علامات دا چې کله بچا باندې عذاب راشي هغه مکمل مایوسي او په خپل کړهو تکلیف کې د سره نه اطمینان د سری نه کېږي. او د امتحان علامه دا چې سخت به یې لیکي دا پکې پورا مطمئنه د اطمینان نه پته لګي چې دغه سړی په امتحان کې لګیا دی په عذاب کې نه دی لګیا. نو ودې وجه باندې چې کوم خلکو باندې امتحانونه دي نو عام خلک باقي په قصې کې چې دا ګناونه کوي دا ګناونه کوي قهر په نازل له عذاب په نازل له نو امتحان او فرق کې په امتحان او عذاب کې کافي فاصله دي لوی فرق شته. ابو دې وجه نه نبی رسول الله د ټولو زیات کړهونه نبی رسول الله ته او شابه به طالب کې دونیم کار په خپل باندې محاصره او داس نور کړهونه امتحانونه یا څومره چې انبیاء کرام تر شوی ټوبه د غلار باندې پکړاونه بلار باندې دلیلی دا صرف د حکمت د ظاهره ورو د پاره شي منافقین او د مؤمنانو صفونه بیل شي. یو حکمت ده اگر چې د نور حکمتونه هم شته د نیکانو خلکو درجه بلندول منافقین ښکارا په ښکارا باندې د عذاب مستحق جوړول او دا نور حکمتونه هم ډیر شي شته لیکن یو پکې ده. وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا او ویل به هغه کسانو کفارو چې کافرانو للذین هغه کسان ته امنو چې ایمان راوړل نو تبعوا سبیلنا تابعداري وکي زمنګ دلاري ولنحمل خطاياكم من بخامه خبار کو تاسو ګناونه وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء او نری دوی باراون کې د ګناونو د دوی د هیڅ انهم لکاذبون یقینا دي دروغجن. دا څلورم نمبر ابتلا امتحان دی د ایمان راوړل نورست او په اسلام باندې عمل کول ورست. موږ ویل چې په دې کې لار کې غټ امتحانونه چې کوم دي په غټ څه باندې تقسیم شي د اسلام د خدمت په حواله سره چې سړی اسلام قبول کی هغه نه بعد دین زده کول عملي کول او باغی لار کې چې کوم مشکلات نه یو پکې تشریعي دي هغه باسر شو چې من جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين. نو دا هغه امتحان دی چې کوم دین زده کول او خورولو په اړه کې د تشریعي امتحان وي. دویم تکوینی امتحان کې صدور قسمونه روان. یو قسم هغه وجه د مور او پلار طرف نه پیدا شي او دغه شان د کې دویم قسم هغه وجه د عام خلکو طرف نه پیدا کیږي او دریم قسم دار روان دي چې دا په دې کې خاص خلک چې کم دي چې کم په دین باندې هم پويږي په کوپر باندې هم پويږي او ډېر چالاکتیا او زرکتیا سره هغه د اسلام کې د تحریف او الحاد کوي او د اسلام غلط ترجمانی کوي غلط تشریحات خلکو ته کوي او بیا مؤمنان ته وي تاسو زمونږ د ناجایز ومنئ کله ناجایز چې موږ وایو او تاسو چې نه منلو د دین باندې عمل نه کولو چې کوم ګناه و بال لغه هم زمونږ په سر باندې شو هغه ذمہوار موږ یو او تاسو زمونږ د ناروا ومنئ. دا درې نمبر غټ امتحان دی په تکوینی نظام کې په تکوینی امتحاناتو کې.
نو الله تعالی وای به هغه کسان کفارو چې کافران دي للذین آمنوا هغه کسان ته چې ایمان راوړل تابعداري وکړي زمونږ د لارې د دینه مراد هغه د تحریف او د الحاد لاره ده چې په اسلام کې دنه د ناجایز او تشریحات او ناجایز او تبلیغات لپاره کملاري دي جوړی کړي ولنحمل خطواياكم بخامه خبر کو ګناون استاس وما هم بحاملين من خطواياهم او نری دوی باراون کې د ګناهونو د دوی اصل کې د ولنحمل کې چې کم جزم د کم وړاندې دي دا د یو شرط جواب شرط دا چې زمونږ ومنله نو موږ تاسو ګناهونو باراول ته تیار یو دا مطلب دی نو الله تعالی دغه وینا د کافرانو په دوه وجو سره مسترد کړي یو وجه دا چې وما هم بحاملين من خطواياهم من شيء نری دا کافران باراون کې د ګناهونو د خلکو د حصہ شي هیڅ ګناه باراول نه شي دغه لری کول نه شي نو دا کار نشي کېدی انهم لکاذبون یقینا دي دروغجن دي یعنی دا ورته خبره دره چې موږ د خبره کې غلط یو دروغجن یو لیکن درو قصدن وای د نه دا کنه چې خطا کړی نه دي قصدن مسلمانان له دوکا ورکول واړي نو اسلامي تحریکونه او اسلامي جماعتونه کم خلک دین د لپاره کار کوي نو هغه بر نور امتحانونو سره سم د دې امتحان هم شکار شي چې کم خلک د دین خیدن تحریف کوي د دین غلط تشریحات کوي ترجمانیاں نه کوي نو هغه د مؤمنانو خلکو ته وایي چې بس زمونږ دا خبر یو مړی زمونږ دا غلط مسالې یو مړی او د دې غلط مسالو کسه ګناه وبالي دا غیب ته موږ ذمہ واری کوم چې زم کو سر شو نو کم کاسه ته نه بچاراکتیا سره بدون ضرورتیا سره د ګناه ذمہ واری خستله او ته به معنی پوي چې دا مکمل باطل خلک الله تعالی وليحملن خامخ بدی بارک اثقالهم خپل گناهونه کم د کفر د شرک کم گناهونه دغه به هم بار کې د کافران واثقالا مع اثقالهم او نور بوجونه د گناهونو سره د خپل بوجونو سره دغه نور بوجونه چې کم درس شي دي کم گناهونه دي د خلکو د دوکا ورکول او د خلکو د خطا کول چې کم گناه دغه به هم په سر شي او خپل چې کم کفر او شرک دغه به ځان له سر باندې شي دغه غلط تبلیغات والا خلک به ډبل ګناګاری د جرم ډبل سنگل نه دی په دې وجه باندې کم نشریاتي خلک چې د صحافت چې کم اسلامي صحافت او صحافت چې کم اصول نو که صحافت اسلامي او شرعي اصول باندې برابر ونو ډېر لوی اعزاز د ډېر لوی مرتبه ده او کدا د اسلام خلاف کم صحافت استعمال شي نو په جرمونو کې دا ټول نه خطرناک جرم دی په دې وجه باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کله مکه فتح شوله نبی علیہ السلام عام د معافی اعلان او خلق ته وی چې لا تثریب علیکم اليوم او زه تاسو ته هغه خبره کوم چې کوم یوسف علیه السلام خپل رونو ته کړی و زه هم تاسو ته خبره کوم چې بس تاسو ټول زماره طرف نه معاف زما در باندې سم نشته البته ویل کم خلق چې زما خلاف او د اسلام خلاف نشریات کړی دي تبلیغات کړی دي تحریف کړی دي ناجایز کړی دي خلق له دوکي ور کړی دي خلک په تشویش او شکونو کې اخته کړی دي ول دغه خلک د خانه کعبه پردي نیولي او توبې واسب د ماپ کولو والا نه دي دا به نه ماپ کیده بوجل کیږي او دې سرونو کټ کول حکم یو کله صحابه کرام پته مکی په ورځ باندې مکه ته داخل شو هم د قصې کسانې بیا مونږ اگر چې په تر تک لوی مجرمان موجود دي صحابه شهیدان کړي دي لیکن هغه لپاره ما په اعلان شته لیکن دا کسان چې کم دي دوه کسان د بیا مونږ د خانه کعبه خلاف نیولې واقع ته قشن خراب نشریات په زمانه کې کړي د اسلام خلاف نو صحابه کرام دوی راونی ول د حرم د حدود نه بهر ویوړل و تاسو د ما په توبو ټیم تاسو تر شوی دی وس ټیم نه او د حرم د حدود نه بهر دی وجل لدې نه پته لګي چې کوم خلک غلط تبلیغات کوي غلط نشریات کوي خلکو له دوکي ورکي خلکو کې داسې شکونه شبهات د اسلام په حواله سره را پیدا کوي نو دغه خلکو جرمونه ډبل خپل ګناه خپل په سر باندې دا څومره خلک چې بلارکی او څومره تبلیغات چې دوی کوي ناغي وباره نور هم په سر باندې جمع کیږي ولا يسألن خام خبر دوی نه تاسو کیږي یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې عما كان یفترون د مبارد هغه څه چې دوی د ځان نه جوړول د خپل ډاري د پاره د خپل ګروپ د پاره چې کوم ناجایز رضان نه جوړول کوم دروغ جوړول د خپل جماعت سیوا کول د پاره خپل مقبولیت ډیرول د پاره دغه ټول دروغ به الله تعالی پورا تاسو ولقد ارسلنا نوحا الى قومه یقینا موږ لګل او نوح علیه السلام خپل قوم فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما د دې ځکه اخوا د 14 نمبر آیات نواله د 41 نمبر پورې د صورت بل باب او بل حصہ شروع کیږي په دې حصہ کې به هغه ابتلاءات ذکر کیږي د انبیای کرامو چې کوم څلور قسمه ابتلاءات او امتحانونه دي او پیغمبرانو باندې تیر شوي دي بیا دغه ابتلاءات نو وروسته بل د قومونو د هلاکت ذکر
نو دغه ابتلاءات او ذکر کول سره به اولنی مضمون تایید وشي چې په تاسو باندې امتحانونه ضرور راځي قسمه قسم امتحانونه تاسو ګوره څلور قسم امتحانونه خو پیغمبرانو باندې تیر شوي تاسو به هم دغه امتحانونه تیروي او دین بلاره کې به برداشت کوئ او بیا دغه عذاب ودی باندې قومونه چې کوم عذابونه راغلي دا غي ذکر دي دا غي عذاب ذکر کول سره به دویم عنوان چې کوم د صورت دغه ثابت شي چې د مسلمانانو د اسلامي جماعتونو تحریکونو چې کوم مخالفین دي کوم دشمنان دي هغه دشمنان د الله تعالی په نظر کې دي د بچ کېدو نه الله تعالی د قهر او د غضب نه بچ کېدو نه دي څنګه د پیغمبرانو دشمنان هلاک شو د سبر اسلامي خلکو دشمنان هم الله تعالی رانیسي او هلاکي به نو هغه د پاره د سړي د دین دشمنان او د مسلمانانو دشمنان د الله تعالی د قبضې نه بهر نه دي د الله تعالی د علم نه بهر نه دي الله تعالی په سخت نگرانی کې د غریب په صورت کې دي په دې کې اولنې واقعه د نوح علی السلام نوح علیہ السلام واقعي خلاصه دا ده چې نوح علیہ السلام یوازې په کې سر باندې د لګو ملګرو سره چې یو روایت پکې د وو کسانو دی او بل روایت پکې د دوه ابیا کسانو دی یو پورې به روایت شته ته نه پکې بار نشته دومره لګو ملګرو سره نهنیم سو کال دعوت چلول او مهنت کول او بده نهنیم سو کال استقامت کول ګران کار دی د اسلامي مبلغینو د پاره یو قسم لا سبق د تاسو بده باندې مسړ کې چې موږ دومره کارونه خواري وکړل او یاره ظاهري رنگ یې رانه او یادار چې دومره خواري مکړه له زموږ سره سوق ودرېږي نه ملګری ډېر کم دي سوق ودرېږي نه نو بس بده کې اولنې مضمون د نوح علی السلام د نوح علی السلام نه نیم سو کال خواري کړی دا ملګری انتهایی لګ ډېر شوی نه دي خو د لګو ملګرو کمیدل دا نه ثابت کړي چې نوح علی السلام په حق نه دي او ردی سره د دشمنانو مسلسل مخالفتونو سازشونو هغه د سینې د کړي چې نوح علی السلام باندې غالب شوی د نوح علی السلام باطل ثابت کړي د سینې د شوی نوح علیہ السلام نحنم سو کال استقامت کړي دي او بلو یو خلو کې نوم دي الله تعالی په نظم باندې په غټو خلو کې نوم دي او مخالفین چې کوم دي په بار یک سره سره مخالفت کړي دي نقصان کړي دي او دغه ټول د الله تعالی د قهر د غضب مستحق جوړ شو په دنیا کې هم قبر کې به هم دغه شانتي آخرت کې به هم دغه شانتي نو بیا د اسلامي تحریکونو لپاره خبرداري د چې مخالفین د الله تعالی د قبضې نه بهر نه دي د الله تعالی په نظر کې البته تاسو جلبازي نه کار ما خلی نوح علیہ السلام نه سو کال صبر کړو تاسو به هم صبر نه کار اخلي ول تعالی بیرانی استقامت د اولنې ابتلا د اوګ دعوت او باغی من استقامت الله تعالی ولقد ارسلنا یقینا لګل او نوح علیہ السلام الى قوم خبر قوم ته فلبث فيهم نوختر ک بدوی کی الف سنه زر کاله الا 50 عاما بغیر د 50 کالو د زر کال نه 50 کال لري کې نو د نه نیم سو کال جوړیږي نه سو کال مهنت کړي اصل کې دې جمله کې عجبه غونه کې انداز دی ویل کې دي چې نه 150 کال د ویل کې دي هغه جمله الله تعالی اختیار نه کړل او د سیم انداز باندې الله تعالی ویل چې الف سنه الا 50 عاما زر کال بغیر د 50 کالونو په دې کې باریک حکمت ته اشاره ده یو دا دی چې سنه هغه کارون ته ویل کېږي چې کوم سخت کارونه په سختۍ سره تیر شي او عام هغه کال ته ویل کېږي چې کوم په سهولت سره تیر شي نو په دې اولنې کې دې مضمون ته اشاره ده چې نوح علیہ السلام دا نحنیم سو کال انتهایی سخت تیر کړی دي او عام کې چې کوم دې ته اشاره ده چې صرف 50 کال چې کوم دې په سهولت او راحت سره تیر کړی دي یا او دې هم دې ته اشاره ده چې په دې کې دا مضمون ثابتول چې نوح علیہ السلام ډېر زمانه مهنت کړی دي نو باغی کې چې الف ویل چې الف سنه زر انسان ذهن دې تلاش زر کال خډر غټ عمر دی نو 50 درست نه پکړی دي چې بس صرف 50 تل لري کې خالی 50 تل لري نو هغه ولنی مضمون تایید شو دا ولنی امتحان تایید شو چې نوح علیہ السلام ډېر زمانه تبلیغ کړي ډېر زمانه مهنت کړي دي نو دا اولنی ابتلا شو او دا کړهونو تکلیفونو تیرولو د پاره نه یو تیزی ورکول شو او خبردار شو فاخذهم الطوفان نو ونه دي لره طوفان قصه بيخي مختصر شو خاصه مضمون در واغست چې کوم پکارو او کوم مضمون چې پکار دی غدا دی چې د زیات مهنتونو دعوتونو نستړی کېږي مو دا غینه مېس کېږي مو نو علي السلام حال داسې وګوري بیا به دویم مضمون پکې دویم عنوان پکې دا و چې تاسو دشمنان د الله تعالی د قهر نه بچ کېدل نه دي فاخذهم الطوفان بیا ونه دي قوم در طوفان او دوی هلاک وهم ظالمون او دوی ظالمان او د اسلام دشمنان